गवर्नमेंट په حواله باندې د مهنګای په حواله باندې په تفصیل بتاو سو کوه کوي زب صرف دا یو خبر وکم پساده والفاظو کې چې موږ د دې شړو غرونو سره تعلق ساتو زه د لوړ تیر سره تعلق ساتم د چکرې اوسېدونکو زما عزتمندو په 2010 کې چې سیلاب راغی اپت راغی د الله د طرفه د شپې مالا زما په علاقه کې دو درې مشران رونه رالا او جړلې چې زمونږ د آرمي تعاون واخلا زمونږ په سیل په سیلاب کې د بټخیل او د باډوان ترمنځ د پیټي وس کې زمونږ چې کمزورو مشران رونه په هر نه کس خاندان زمونږ په سیلاب کې بند شو کور باندې و چړاو شوی دي د انګريز د لاس یو دیوال دی هغه دیوال دا هغه قوم خطلې دی خزینر او هغه چې کمزورو په سیلاب کې بند شوی دي ما د آرمي سره تعلق نو بیا ما تعلق ساتره دی و ما ته ویل چې بچا صاحب کستا په دینزو کې صحیح پتا سر کې چې مونږ درشو خدا د مرکن سره تعلق ساتي زما د مرکن د آرمي سره تعلق نسو ما وطن کور پېښور کا پل مشران د شپې ټلیفون کړي دي د شپې 2 بجې وي سربلن خان زمونږ التا اپریټرو او هغه ټلیفون چت کو ما ورته مال مشران را پاسوا پلاندو خبره دا ختموم په ګنټه کې دند ما ته مشر خان د اسراو باندې ټلیفون وکړو چې باچا سي چلې خیر دې مې خیر نه دې مشر امدا سي حالات دي مال د هلیکاپټر ضرورت ده په کومه طریقه درشم ما د ملکن د شورا چوت کو میجر تکې نه و چې مال هلیکاپټر راولي کی قوم می تباہ شو وی الله بصبر وکړه الله بخیر کی زتا ست قسم خرم سار اته وجی د ما د ټلیفون کوم مخیر لاړ شو ودرېګه وتا او د یو پسې باندې مال 3 هلیکاپټر د مخیر را ورسېدي او په 3 هلیکاپټر باندې هغه کوم په تو شپ باندې چې عمر کنه ورسېد زما عزت مندو زتا ست خبره کوم راځي نن دا فیصله کو کدا سه आवाज په ایمرجنسي کې زما عمران خان اوري راځي چې ورپسې کدا سه आवाज زما په ایمرجنسي کې نواز شریف اوري راځي چې ورپسې شو افتاب احمد خان شرباو زنده‌باد افتاب احمد خان شرباو زنده‌باد افتاب احمد خان شرباو زنده‌باد دا سرداري اوري په داسې ایمرجنسي کې او زمونږ د غریبي طبقه راځي چې ورپسې شو خو که زه تاسو ته دا سوال کوم که زما دا आवाज هم دغه مشر زما اوري کم چې زمانن په اسلام آباد کې ناشته او تاسو او زمون باندې په دې قوم دا ډېر احسانات دي زما عزت مندو نو بیا راځي چې خپل مشر کو پیژنو زمون د مشر دروازې تاسو ته مونږ شپه ورځ 24 کیټه کولاو دي زما یو ورور خبره وکړه کم رور چې کم مرات راوړي دلته ما دې بخپل دا خبره کړې چې زه وستنګم زه چې د حیدروتی ډېرې تتلم نو زما پنځل لزه نه و اته زما چیکن شو زما تعالی شیخ زه شو مونږ یو تاب صاحب ډېر آزاد کړیو مونږ غطاب خان مونږ له ډېر آزاد مینه را کړی دا زه اوس پاګې ستومارم ان شاء الله واستاذ خپل راځي خیره ان شاء الله ما یو څو ماته ګډه خبرې وکړې که زمانه څه تیز خبرې شوې دا غي ما په واړم خدای یو وعده سره وکړي چې ابداب خان مشر غنو کنه غنو څوک یې غني ولا څوک کوي ډېر ډېر اسلام احسان د وټ په دریا دا زمونږ بدا عهدي نن چې موږ د خلک راجم شيري نو دا د پمینه راځي شي نو موږ به یو عهد وکړو چې ان شاء الله پراتون کې الیکشن کې موږ احمد شرفاو خان د جنډې لاندې چې کوم ام پی او کوم ایم ان ای د موږ دا راکړو ان شاء الله موږ به هغه د وټ په ذریعہ باندې کامیاب په دې به زموږ عمل وي وما علينا البلاغ ټول الله تعالی سلامت ساتي موږ د دوی ته ریکوست وکړو د دې باوجود زموږ خبره کته نو ورزوراو تاسو ته مخامخ شو راغله د دوی شکریا ادا کوم خبره دغه مطابق شاهزود خان وکړي نو دغه جړاګانی چې کوم دی موږ د پاکستان هغه جړا ته نه ځو خو موږ خپل د شانګلې دا جړا چې کوم دی که تاسو ته یاد دي دا تیر شوی الیکشن چې وو په هغې کې دا دوباره الیکشن چې شوی نو په هغې کې موږ د حزب اختلاف سره زموږ دغه شوی د پارټۍ په بیس باندې چې ووټ په موږ حزب اختلاف له ورکوو خلک راوچت شو هغه وویل چې نه دا ووټ چې کوم دی دا به تاسو ټول که څوک د شانګلې خیرخوا یې نو
دا به تاسو شوکت یوسفزۍ له ورکوئ ځکه چې هغه مخکې سپیکر کېږي هغه ته مخکې ډېر څه په لاس راځي نو که تاسو خپل دا ووټ ورنکړه او ضایع که بل چا له ورکړه نو د شانګلې سر به زیاتې وشي نو موږ به ټولو یو قسمه دا فیصله وکړه چې ټیک ته چې د شانګلې ته دومره خوشحالي دی راوړي نو موږ به ووټ دله ورکړو او یو تقریبا تاسو وکړه چې هغه دویم الیکشن په شانګله کې یو ریفرنډم غونډه کې وشو دی پې کامیاب شو د هغې نه پس تاسو د شانګلې خلک یې زه تاسو نه تپوس کوم چې زمونږ منسټر صاحب اکثر په شپې په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې راځي چې ما په شانګله کې 35 ارب روپۍ لګولي تاسو ته 35 ارب روپۍ په دې شانګله کې ښکاري چې لګېدلي د 35 ارب څه د 35 लाख روپۍ یو پروجیکټ دی خو کاپر باندې ته مې روډو وخت او فلانې باندې ته مې روډو وخت زمونږ مسائل د لیبر منسټر دی نن سبا دی زمونږ په میاشته کې شل او 25 مړي زمونږ د کویلې نه مړي په پیټو کې موږ راوړي دی د هغې منسټر دی په هغې کې ته موږ له څه ورکړه تر اوسه پورې شپږمه میاشته چې دی د هغه منسټري دی ته میلاو شوې ده موږ د قومي وطن پارټۍ کې خپل د دې مشرانو په شا باندې په دې باندې ولاړ یو چې د دوی خبره وي کله چې دا ضلع جوړېده تاسو ټولو ته به پته وي چې ډېر سازشونه په دې کې شوي وو خو زموږ ملي رهبر هغه ضلع تاسو نه ستاسو په نوم کړه بیا د هغې نه پس بیا سازشونه وشو چې دا ضلع دې خط پکړی شي خو ملي رهبر خپل په خبره باندې ولاړو چې ما د شانګلې قوم سره دا وعده کړ ده او دا ضلع به برقراري چې نن موږ د شانګلې په نوم یادېږو بله خبره بیا د هغې نه پس لکه څنګه چې شاه سعود خان وویل MRDP په شکل باندې هغوی موږ ته فنډونه راکړي دي د هغې نه وروسته چې کله سکندر خان زموږ سینیر منسټر و نو د شانګلې دپاره باقاعده کافي حصه فنډ تقریبا 14 کروڑه روپۍ دوی خپل د طرفه ورکړی شوي دي خو په هغه وخت کې زموږ سره چې کله پارټۍ کوم سړی و نو هغه د هغې فنډ د لګولو نه پس هغه زموږ د پارټۍ نه لاړ بلې پارټۍ ته نو دوی خو خپل د طرفه ورکړی دی شانګلې ته هغه پیسې اوس مخکې یو سړي وفا ورکړه نو دا به د دوی قصور نه ګڼو همیشه دوی موږ سره شانګلې سره مینه کړده د حیات خان شیرپاو د وخت نه واخله چې هغه په دې شانګله کې بار بار په خپلو خپو راغلی ورغېدلی و بیا د هغې نه پس زموږ ملي رهبر بار بار راغلی دی شانګلې ته سکندر خان بار بار راځي شانګلې ته نو دا د شانګلې سره د دوی هغه مینه ده او دا مینه به انشاءالله موږ هم د دوی سره ساتو او څنګه چې دوی زموږ سره مینه ساتي او موږ به دا چې کوم زموږ د حکومت خلاف یا زموږ د مشرانو خلاف چې کوم سازش شي هغه تاسو ته معلومه ده د پښتون اواز د دوی یو ایجنډه ورکول په هغه ایجنډه باندې زموږ د پښتون اواز د باوکړې خو د پښتون اواز زموږ د ملي رهبر اواز د پښتون اواز دی زموږ د شانګلې اواز دی که نه دی تاسو نه تپوس کوم په ملي رهبر باندې ستاسو اعتماد دی आवाज राखोय आवाज राखे वली हुदूम दे मिलरे हमारा सिकंदर खान में स्टाफ और दिमाग से इंशाल्लाह हम बदो इशारा बशाना बनाड़ी हो स्टाफ यो पेरा दोबारा ډېر شکریہ ادا کوم چې تاسو راغلی او زموږ د مېلمه استقبال وکړو او انشاءالله موږ هم دوی ته دا ویو چې را روان وخت په شانګله کې زموږ MP خامخا په دې الفاظو باندې زه یو بیا د دوی شکریہ ادا کوم او ستاسو شکریہ ادا کوم نورې خبرې زیاتې ځکه نه کوم چې مشر به وکړي نو زه به تاسو نه اجازه غواړم السلام علیکم دا مشران چې دي دوی د دې اقتدار په چل باندې پیږي خو نن افسوس سره خبره ده په موږ باندې چې یو عذاب مسلط ته د پاکستان یا تحریک انصاف په شکل کې بم د PDM د پلیټ فارم نه دا غو خلاف لګیو چې دوجهد کو او د الله نه بدا دوا کو چې د دې اپد نه د زړه در دعوتن الله وزګار کی او تاسو په بیګا خبرونه اوریدلې نن به اخبارونه کتلې چې بیګا په لاهور کې یو سړی 15 شومان چې دی هغه نهر ته ورځول دي وې چې لاس 15 ورځو شي مزدوري لوزم د مزدوري درک نشته چې راشم دار د سپېری شونډې ناست دي زماره د نور نه کیږي چې کله د انکوایري کولو ما دغه چل کړل دغه به کړل خدا به ولې نه کیږي چې دا چې کله راغلی نو په لورنۍ میاشت کې دا خبره وه چې دلته د اسرائیلو یو جهاز راغلی او دوی سره خفیه مذاکرات کړي موږ ویره د هغو پسې جنډۍ خو په دې ملک کې به لا اوس خوشحالي راولي خو هغه ستاسو د مخې ده په دویمه میاشت کې د دې ایجنډه دا وه چې د په حج باندې سبسیډي ختم کړه زمونږ ته وایي چې یاره حج ته به څوک نه روکاوهئ په درېیمه میاشت کې د اسیا مسیح چې هغه د توهین رسالت د ډیکلیر مجرم و د هغه حواله کړه په څلورمه میاشت کې د دې تام زمونږ پایلټ چې هغه د په دباو باندې انډیا ته حواله کړو نو دا په دغه شکل کې به
موږ باندې مسلط دی زه ستاسو له ټولو شکریه ادا کوم چې نن تاسو په دې پروګرام کې بھرپور شرکت وکړو زموږ د مهربانه درناوی وکړو خو د دې غرض دا دی چې را آینده موږ به چې څه جدوجهد دي هغه به د دې پلیټ فارم نه جاري ساتو او ستاسو نه به دا توقع کوو چې را روان ان شاء الله چې دا موږ به قومي وطن پارټۍ په حق استعمالو ان شاء الله